لکه دغه د خلک وي چې دا طاقت کې و زور کې و دا ودرېده چې څنګه ودرېده بیا د هلکان راکوشي وي او بیا 11 ډزه دي دا لګېدلې ده. هغه موقع کې هم خلکو ویلې چې کوم مین دی وجله کوم ټیچره هغه چې ولګېده نو هغې څه د کال کولو کوشش هم کړی دی ورپسې بیا واپس راغلی دا خبره دي بل چې هغه خوراله په خپل چې نامعلوم وکنه او دی کوشش دا کو چې دا پنیم دی نو یو خور لاړه بل په معاشره کې بیزتی نه د دې لا ته بیا زما بیزتی لري کېدا او لکه تاسو ما سره تصویرونه شیر کړي کپړې مې یو شان کپړې یو شان مثال دغه سکول ته تګ یو شان مرګونه یو شان قبرونه یو شان خیره پورې ما تاسو ته ویلو دي. بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم. زیم کیسر خان او تاسو ګوره کرائم کہانی ګرانو کتونکو د نن نه تقریبا 2 میاشتې وړاندې 400 کې د پړانګو تاڼې په حدود کې 2 د سرکاري سکول استادانې هغه وخت وجل شوی وې کم ټایم چې هغې د کور نه ووتې او ډیوټۍ روانې وې دا یو انټریس کیس و د 400 پولیس دا کیس ټریس کړی دی په دې کې 2 ملزمان چې په خپلو کې رونه دي هغه ګرفتار کړي دي د پولیس وینا دا ده چې د دې قتل منصوبه بندي چې د دې کم دا هغه د دې یوې ټیچرې مشرې بند کړې وه بله ټیچره ورسره هسې لګېدلې وه دې پولیس دا کیس ټریس کړی څنګه دی ملزمانو د دې قتل دپاره پیسې څومره اغشتې وې ای په خپل تفتیش کې څه ویلي دي او مشرې بن څه وجه وه چې کشره بنې وجله او یو بېګونه ټیچر یې هم ورسره وجلې وه دا ټول تفصیل تاسو له په دې ننني رپورټ کې در کوم د عبرت نه ډک رپورټ دی ضرور وګورئ. د دې حوالې سره ډي پي او 400 محمد وقاص خان سره ولاړ یم. وقاص خان د وقوه چې کله شوی وه دا وقوه څنګه شوی وه سره سټارټ کړه ته لږ د دې وقوې ډیټیل ووایه. بسم الله الرحمن الرحیم. بالکل تا په تقریبا یو 2 میاشتې مخکې د پړانګو علاقه کې د قبرستان روډ باندې یو 2 فیمیل ټیچرانې سهار سکول ته تلي او 2 نامعلوم افراد په موټرسایکل باندې راغلي وي په باندې فایرینګ کړی او هغې نه د 2 زنانو ډت شوی نو تاسو بالکل په هغه ورځ زموږ ستاسو ملاقات شوی مونږ موقع له تللي وو هغه ځای نه مونږ ته خول ملو شوي خو انیشیلي چونکې دا وقوعه ډېر سهار د وخته شوې وه نو مونږ سره داسې څوک آی وټنس هم نو او هغې نه علاوه په دغه روډ باندې انفارچونیټلی CCTV فوټیجز هم نو خو بهرحال په دې باندې مونږ د 2 میاشتې لګاتار خپل هیومن انټیلیجنس او خپل ټیکنیکل چې کوم انټیلیجنس انفارمیشن دی په هغې باندې کار وکړو الحمدلله دا کیس مونږ ټریس کړو او 2 اوریجنل ملزمان چې چا په دې وقوعه باندې فایرینګ کړی او څوک په موټرسایکل باندې راغلي هغه الحمدلله مونږ ګرفتار کړه. سر ملزمان چې کوم دي لږ د هغې باره کې راته ووایي ما اورېدلی چې دا 2 ملزمان رونه دي سر او جی دا 2 ملزمان رونه دي او د بکول د ملزمانو هغې خپل سټیټمنټ کې مونږ ته دا خبره ډسکلوز کړې ده چې په دې شاته چې کوم دی د اعظم نومي کس چې کوم د دې یو مقتولي خاوند د هغه مخکنی چې کوم وایف ته هغه هم په دې کې انوالو ده او ورسره په دې کې د دویمه چې کوم زموږ ټیچر ده د هغې روریانو په خپل بیان کې په دې باندې داویداري هم وکړه. وقوعې باره کې د ملزمانو څه ویلي دي چې د په پیله ځل راغلي په دغه ورځ باندې او یا دریم ځل او واردات نه پس دي چېرته تللي وقوعې متعلق ملزمانو دا خبره ډسکلوز کړې دا د دې علاقې اوسېدونکي هلکان دي او سابقه دا شانتې دغه خو البته چې نو خو دې دا خبره وکړه چې مونږ دا زنانه پیژندي او مونږ دې ځای کې پاتې شوي دا 2 زنانه مونږ پیژندي مونږ ته دې آیډنټیفیکیشن معلوم و بالکل دې راغلي دي دې ښه په ایکوریټ انفارمیشن باندې دا کار کړی دی. د دې پکې انټرسټ ټول د دې وایي چې تاسو د اعظم کومه پیلنۍ ښځه ده که نه تاسو وایي چې هغه هم په دې کې ملزمه ده د هغې دې لکانو سره څه مطلب په پیسو خبره کړې وه یا څه تعلق و یا رشتهداري وه. ګورې هغه چې کوم دی د اعظم پیلنۍ وایف چې ده هغه ګرفتاري فلحال لا تحال پینډینګ ده خو د هغې چې کوم مونږ کله سټیټمنټ خپل سټیټمنټ راشي هغه خو مونږ ته اصل فیکټس هغه ځای نه معلومیږي خو د دې ملزمانو په بیان مطابق دی وایي چې یاره د دې زنانو خپلو کې ګریلو ناچا کي او هغې هغه زنانه دې ته پیمنټ کړی دی ملزمانو ته.
سره څنګه چې ملزمان وایي چې د اعظم پهله ښځې دي ته پیمنټ کړی دی د هغې خو دا بن و نو شاید کور کې انډرسټینډینګ نه و نو زر کې بن ووجله دا بله ښځه یې ورسره ولې وجله بکول د دې ملزمانو دی وی چې یاره مونږ ته دوه خبرې وي یو خو دغه ځای کې چې کوم دی د زنانو ریزسټنس هم کړی دی چونکې ډیفینټلی تماچې ولیده ګانې ولیدو دوی ته یاره هم فیل شوې ده بیا په دې باندې پوه شو چې یاره دا کسان راغلي دي په مونږ باندې اټیک په لحاظ سره نو په دغه سکفل کې په دې دغه کې دي نه دغه شوی دی نو زمونږ دا خیال دی چې یاره میبي ټارګټ یو ورسره دویم زنانه چې کمی دا بې ګناه لګېدلي دی به ویلي مې هغه موقع کې هم خلکو ویلې چې کومه مین دی وجله کومه ټیچره هغه چې ولګېده نو هغې سره د کال کولو کوشش هم کړی و دی پسې بیا واپس راغلی دا خبره دی مني دا خبره دی بالکل مني او مونږ ته لکه ټیل ریسنټ په دې کیس کې ثابت علاقې ته دا یو کنفیوژن ضرور و چې په دې کې اصل ټارګټ څوک و دا یو ټیچر و که دا دویم ټیچر و خو الحمدلله هغه چې کله کیس ټریس شو نو مونږ ته ریالټي پته ولګېده دغه سټیټمنټ هغه زنانه هغه ټایم کې خپل هغه بیانیه ځکه هم ورکړی او بیا د ملزمانو هم دغه شانتي ومنل د ملزمانو سابقه سټیټس څه دی سر دی اجرتیان دي یا څه تعلق د وجې نه کړی نه دی په خپل سټیټمنټ کې دا خبره کوي چې موږ د دې فیملی نیبرز پاتې شوي یو اوس د دې ځای نه کډوړې د دې زنانه سره سابقه د دې په ټلیفون باندې د فیملی انا جان سلام دعا او جان پہچان تعلق یې سره وو نو په هغې باندې دی ورته دا شانتي آفر کړی دی چې دغه کار کول دی دی بیا په هغې باندې ایکشن اخیستی څونه پیسو باندې دي سره خبره کړې بکول د ملزمانو دی 2 لک روپیا دی اعظم سوي سر اعظم خو که تاسو خیال کړي په هغه ورځ تاسو هم هلته راغلی وی چې ښځې وژلې شوې وه هغه ډېره زیات جړه فریاد کو اوس هغه راځي د خپلې ښځې خلاف هغه اوسه پورې جی مونږ ته چې کله نه دا ملزمان مونږ ارسټ کړي دي نو هغه دوباره مونږ ته په نظر نه دی راغلی چونکې ډایرکټ په هغه باندې په دې کیس دعویداري وغیره خو نشته خو دا تیر 2 میاشتو کې مونږ سره د هغه بالکل کوآپریشن څه داسې خاص نو مونږ نه هغه فیکټس پټول او ډېر داسې انسیډنټس راغلي دي چې هغې کې هغه زموږ نه فیکټس پټ کړي دي سر اوس دې کې دا 2 لکان چې تاسو رونه دي خپلو کې دي ګرفتار کړي دي یو د اعظم په پیله ښځه په دې 3 ملزمانو دعوه ده او جو حاضر سات په دې کیس کې په 3 ملزمانو باندې دعوی د اعظم د ښځې د ګرفتارۍ دپاره پولیس څه کوشش کړی پولیس لګیا دی ریډز کوي پرون هم په دې کې ریډ شوي دي بل ورځ هم په دې کې ریډ شوي دي موږ پوره کوشش کوو چې دا ملزمه موږ گرفتار کړو سر تاسو سره د اعظم چې کوم ښځه وژلې شوې ده د هغې موبایل هم پولیس سره دی کومه پیلنۍ ښځه وه د هغې موبایل هم دی داسې څه شواهد میلو شوي دي چې د دې دواړو ښځو خپلو کې انډرسټینډینګ نه بنو خپلو کې ګوري د مونږ چې کوم علاقه کې خیر خبر واغستو د دې چې کوم د دې مقتولي چې کوم خور و د هغې فیملی یا د هغې نور دا شانتي کولیګز د هغې سره زموږ خبرې در چې څومره وشوې هغې نه دا خبره د علاقې نه ټول نه مونږ ته راغلی و چې د دې په کور کې دننه لږ غونته کې څه چپکلش خامخا روان و سر اخري تپوس کوم دا کم دورونه چې گرفتار دي دی دواړه په دې کې ملزمان دي که دی خپل بیانونو کې بیل څه ویلي دي ګورې دا خو ډیفینټلی یو کس بایک چلولو او یو کس فایرینګ کړی دی نو هغه دواړه اکارډنګلی خپل رول اډمټ کوي پولیسو خو به دې تپوس کړي چې 2 لک روپۍ خو دونه شیز نه دي تاسو په 2 ټیچرانې وژلې دا ګورې جی کار کله چې کوم واردات وشي نو یا یو جرم یو سړی کمیټ کړي نو چې بعد کې هغه سوچ کوي هغه ته بیا احساس کېږي دا ما ډېر غلط کار وکړو مې بي دی په دې خبره باندې سوچ کړي چې په هر څه لالچ باندې راغلي دي خو بهرحال دي ته اوس هغه خپل اډمټ کړي چې یاره موږ نه حالانکې دا ډېر غلط کار شوی دی کله چې وقوع شوې وه تاسو موږ اعظم وی چې یاره دا دویمه ښځه ما په خوښه کړې وه نو اوس چې درته کله پته ولګېده چې زما پیله ښځه په دې کې انوالو ده پولیس سره تعاون نه کوي او تاسو خو ما وویل چې هغه راسي خو چې کله موږ ملزمان ارسټ کړي دي او دته د دې خبرې احساس شوی دی نو موږ سره خو د بالکل رابطه ختمه کړې ده خو ټیسټ به اوس کیږي چې د اوس آیا هغه خپل مقتولي ښځې انصاف حاصلې که نه حاصلوي او دا ښځې سره رشته داران راغلي دي دا چې کومه وژلې شوې ده هغې سره مخکې زموږ رابطه شوې او اوس حاضر سات په دې کیس کې ملزمان چونکې اوس موږ د هغې کسټډي واخیسته نو اوس به د هغې فیملي سره هم کېنوي نعیم خان په 11 دسمبر 2025 باندې چې د پړانګو تاڼې په حدود کې 2 د سکول استادانې وژلې شوې وه هغې کې ستاسو یو خورکۍ وه دغه وقوعي ډیټیل لږ راته ووایئ چې تاسو دغه ټایم چېرته وی دا وقوعه څنګه شوې وه جي السلام علیکم جی دا خو قیصر خان داسې و چې په دغه ورځ باندې موږ خو ټول ډیوټۍ والا یو زه په پولیشن ډپارټمنټ کې هم دا خورکۍ مې ټیچره وه نو دوی په د 11 دسمبر 2025 باندې حسب معمول سار نه دی بس موږ راوتو زه واشروم کې وم چې لکه تقریبا 8 په باندې 8 بجې داسې واشروم کې وم چې ما ته کور نه دي دغه وکړو یاره دا یې په ګاډي ډزې وشوې چې بیا دغه موقع له راورسېدم ما هم کتل نو دا داسې زمونږ کور نه 1 کیلومیټر 2 فاصله کې ودیره کړو نو هغه بیا دی باندې لکه چې وکتل ګاډي نو ګاډي دی دغې نه 10 ورځې مخکې پرېښو همداسې بتلې خو هغه ګاډي به ورته په چوک کې ولاړو
نو چې رالو دی و ډایرک دغه شی وې ډزې پې کړې وې هغه بله زما د خو صدارت او دا بل نه دا شمشیر دا اعظم کور والا و که نه نو هغې چې دی هغې په خپله بیا هسپتال ته راوړی بیا هغې دا بیان ورکړی چې یو موټرسایکل باندې 2 نامعلوم کسانو او په موږ یې ډایرک ډزې وکړې که نه نو بیا به دغه واقعه د قروت باندې شوې وه دا مونږ خو تاسو راغه ټایم کې میلو شوي دا 2 میاشتې په دې کې تېرې شوې چې یاره څوک به ستا د خور څه مسله وه هغې ویشته دا بله ټیچر یې ویشته دا پته نه لګېده اوس پته څنګه ولګېده نو جی دا خو داسې و چې څنګه په هغه ړومبي دغه کې دي او هغه کړو د همدغه د اعظم دي چې یاره فاروق زما د ریکو د خورکۍ او ایکس هسبینډ هغه خو لا ملا اخیستې شوه هغه قصه ختمه وه خو دوی لکه 100% هغه دومره کوشش کوه څه زموږ دا تکلیف و څه راته دوی دا پریشاني جوړه کړې وه بس لکه دغه چې فاروق حالانکې هغه چې رو هغه ډیاله جیل کې ښېدو او دغه موږ نه همدغه پولیس انویسټیګیشن په قرواز 2 کې لکه موږ ته دغه ډي سي پي صاحب د ایس ایچ او صاحب هغه وخت دا ټول هغوی موږ ته وویل چې یاره جیل کې لکه ستاسو سیټ ته څه نشته او لکه په دغې به موږ له یو ډېر غټ خفګان به راته که نه ولې چې هغه کور والا په خپلو چې نامعلوم و که نه او دوی کوشش دا کوه چې دا په نیم دی نو یو خور لاړه بل په معاشره کې بېعزتي نه ده د دې لاسه خو بیا زما بېعزتي ډېره کېده بیا دا 2 میاشتې یاره که زه تاسو ته ویم لکه هغې کې مختلف خبرې پکې راغلي خو لکه وقاص صاحب ډي پي او علمزیب خان ایس پي انویسټیګیشن دې سره مال اکثر دا نومونه هېرېږي نو دغه ایس ایچ او کوم واجد خان و دې نه مخکې فضل داود خان و دې سره دا خواجه صاحب سی آی او داسې پکې یو نور د ټیم کې جی آی ټي چې کومه جوړه وه یاره ټولو ډېر زیاته محنت کړې او موږ چې کم سور څو که نه ټول لکه بیا پکې بس هغه خبره ده چې ښه هغه حق چې لکه دا دی ګوره که دا لکه دی کې لکه زه یم که پولیس ډپارټمنټ غلطه کوله نو لکه هر یو سړی پکې چارج کولی شو یو سړي باندې به نو موږ ته به مسله وه خو لکه دی دومره هغه ټیکنیکلي او هغه دا کیس سالو کړه چې الله پاک کامیاب کړ نو زموږ زړه ټولو ته دعاګانې کوي که وقاص صاحب دی که ایس پي انویسټیګیشن دی یا نور ټیم شو نو لکه بالکل هغه ریل کسان دغه شو بیا پکې هغه 164 نه بعد لکه ډېر زیات تګوده او ډېر زیات محنت یې کړې جي دې کې اوس چې کوم دا 2 لکان گرفتار دي پولیس وایي چې دا دي او دا چې کومه ټیچره مړه ده د دې مشرۍ بند پکې ملوث ده نو هغه خلکو سره ستاسو خبرې ترې شوي دي اعظم سره نو اعظم سره خو نه ما خبرې نه دي شوې او خو لکه دا راځي چې لکه دغه 2 کسان خو گرفتار دي او د هغه کومه وایف چې ده سو بیا هغه چې ده نو هغه دې وخت یې مفروره پټه شوې ده ستاسو د دې خور د ندا ټیچرې سره د څونه وخت نه دوستانه وه ځکه دا خو په دوستانه کې لاړه که نه دا خو جي داسې وه چې 2024 کې دا ندا چې نو دا 2020 کې دغه دا ندا برتي شوې وه او د ما را خور چا 2004 نه برتي وه بیا یو سکول کې او چونکې لکه دی فیملی خو داسې بدله وه بیا د اعظم سره چې واده وکړه نو بیا لکه دواړو یو سکول کې مې دا 4-5 کاله نه دي دا داسې وي لکه جي لکه خویندو په شان ډېر انډرسټینډینګ یو بل سره او لکه تاسو ما سره تصویرونه شیر کړي وو کپړې به مې یو شان کپړې یو شان مثال دغه سکول ته تګ یو شان مرګونه یو شان قبرونه یو شان خیره پورې ما تاسو ته ویلو جي اوس د پولیس خو 2 ملزمان چې کوم نیولي دي دا ستاسو د محلي دي پولیس وایي دغلته دي اوسېدل بالکل جی دا داسې چې دا همدا سنخیل دي او سنخیلو نه اوس دي کډه ډېره حصارې ته او دغه ځای کې چې نو د دې د اعظم دي دا کور چې دی دې سره یو ډاک شانو هماغه ډاک کې به دې ځوان چنګشانې چلولې جي ملزمان تاسو لیدلي دي اوس چې کله پولیس گرفتار کړي دي نو بس هغه مخکې نه داسې کړي دغه هغه پیژنګلو میژنګلو اوس هم نه دي لیدلي تاسو له هغې طرف نه څوک راغلي دي چې یاره ستاسو خور خو هغوی ویشته نه او مونږ نه لګېدلې ده د ملزمانو طرف نه څوک راغلي دي نه جي نه تاسې هېڅ قسمه دغه نه دی شوی د مرګ نه پس بیا چېرته هغه سټوډنټان وینټانې بیا راتلیس یاره جي په هغه درېیمه باندې تقریبا د هغون سکول والا راغلو جي جي هغون سکول راغلو جنازه یې داسې وه تر اوسه پورې جي خلک خبرې کوي چې لکه دغه شان جنازه نه موږ نه راکتلې لکه زما د 51 سال عمر تاسو څو روریان یې څو خوریان یې د دې پکې سویم نمبر د دې موږ څلور روریان یو 2 خویندې یو دا د ټولو مشره وه جي ګرانو کتونکو د سکول د ټیچرانو چې کومو به په سوونو زرګونو ماشومانو جنکو ته سبق خولو د هغې د دردناک قتل
او د ملزمانو د گرفتارۍ پورې او د تفتیش پورې ټول تفصیل چې کوم دی هغه تاسو واورېدو. وجې نه هم تاسو خبر شوئ د پولیس وینا دا ده چې د یوې ټیچرې چې کوم مشره بنده د قتل ټوله منصوبه بندي هغې کړې وه. لږ په خپل نصیب باندې صبر کول پکار دي ځکه چې څه شیزونه داسې دي چې هغې کې زموږ مذهب د هغې اجازت ورکړی دی لکه دویم واده، دریم واده، څلورم واده. نو نه وه پکار چې دې ټیچرې حسد کړی وی ځکه چې په حسد کې دې ته هېڅ هم میلو نه شو. بل هم ووژلې شوه، ورسره بله بېګناه ټیچره چې کوم ده هغه هم ووژلې شوه او په داسې خبره ووژلې شوه چې کور کې ما تاسو ته ووایي چې د دې دویم واده او د څلورو ودونو پورې زموږ مذهب اجازت ورکوي. نو په هغې حسد دی له نو پکار خپل بچي م یتیمانان کل، د هغې بچي م یتیمانان کل. دویمه خبره چې کوم ده د زیاتو ودونو سره چې د خاوند ذمه دارۍ کې شاملېږي نو هغه دا وي چې کله هم یو سړی دویم، دریم، څلورم واده کوي نو پکار دا ده چې هغه بیا دومره کردار ادا کړي چې ماحول د اول نه واله تر اخره پورې دې ځای ته ورسوي چې داسې ماحول پکې نه پیدا کېږي. هغه له پکار دا ده چې هغه دواړو ښځو له یو نه چې زیاتې ښځې وي ټولو ښځو له یو شانتي مقام ورکوي، یو شانتي عزت ورکوي نو بیا کله هم د حسد خبره نه پیدا کېږي. نو کله چې مونږ دی یو خبره باندې ډېر زور ورکوو چې زموږ مذهب د دې اجازت ورکړی دی نو زموږ مذهب دا هم وایي چې ټولو ته به یو شانتي ګورې چې حسد نه پیدا کېږي.